الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو ورونو د جمعې مبارکې په دې مختصر وخت کې دا خبر از د کول پکار دی چې هر انسان کامیابی غواړي لیکن کامیابی د پاره لار څه شی ده اور د کامیابی طریقے کار څه دی او کامیاب خلق څوک دی دا یو اهم مسله ده ځکه دنیا کې چې انسان ژوند تیری هر سړی غواړي چې زه دې کامیاب شم هر سړی غواړي چې زه دې د ناکامۍ نه بچ شم هر سړی غواړي چې زه دې د تاوان او د نقصان نه بچ شم نو سوال پکار دی چې دا کامیاب خلق څوک دي د تاوان نه بچ کېدونکي خلق څوک دي اور ناکامه خلق څوک دي قرآن کہ اللہ رب العزت فرمائی والعصر زمانہ گواہ دا قسم دے پا وقت مازیگر ان الانسان لفی خسر چھ انسانان ٹھول پتاوان کی الا الذین آمنوا خو یوسو کسان د تاوان نه بچتی چې سلور اصول زده کړي یو آمنو عقیده سمئی دویم وعملوا الصالحات عملونه کړي نیک وتواصوا بالحق وصیت کی بیان کی د حق او بیان کی د صبر په وخت د تکلیفونو د مصیبتونو په مسله د ایمان بہرحال رب العالمین فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ وی قسم دے زمانہ گواہ دا وقت مازیگر گواہ دے چھ ان الانسان لفی خسر انسانان ټول پتاوان کی دی نو ذہن کے سوال راضی چھ انسانان سنگ پتاوان کی دی انسان چھ دنیا تراتو تشتور راغلے ہو بے لباسا د دنیا نه چې تنو لباس وړو کفن کې لاړ
نو دا خو ګټه نه تاوان نه دی دا خو ګټه ده څنګه الله فرمایي چې ان الانسان لفی خسر انسانان په تاوان کې دي دغه رنګ انسان چې کله دنیا ته راتو نو انسان معصوم و دنیا کې ځواني تیر کړه په پوخ عمر دنیا نه لاړ نو دا یې خو ګټه وکړه انسان چې دنیا ته راتو نو پیس نه پوهېدو دنیا نه چې لاړ خو ډېر پویه لاړ انسان چې دنیا ته راتو ایسی ځان سره نه وروړي دولتو دنیا نه چې تو بچو ته بینک بیلنس او ډېرې پیسې پرېښودې نو بیا د رب العالمین د دې فرمان سمانه ده چې ان الانسان لفی خسر انسانان په تاوان کې دي دا خو ګټه ده سراسر ګټه ده خدا دلیل لري خبري چې سره د دې رب العالمین فرمایي انسانان په تاوان کې دي پته لګي دا کفن اوړل کامیابی نه ده دا بینکو بیلنس کامیابی نه ده دا ډېر اولاد او ډېر جیداد او ډېرې پیسې کامیابی نه ده کامیابی باره کې الله فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز څوک چې د جهنم د اور نه بچ شو او جنت ته داخل کړی شو دا سړی کامیاب دی او واقعي خبره ده چې دا کامیابی ډیره په مشکل سره حاصلېږي چې مسلمان هغه د تاوان نه بچ شي او ګټې والا جوړ شي داسې ګټه واقعي چې د مسلمان نه خطا ده ځکه مسلمان ګټه د دنیا په څیزونو کې ګوري لیکن د دنیا په څیزونو کې ګټه نشته ګټه په دې کې ده چې رب العالمین رضا کا ګټه په دې کې ده نفع په دې کې ده فائدہ په دې کې ده چې د رب العالمین سره خپل تعلق جوړ کا نن چې وګوري مسلمان د دنیا د پاره ډېر کلک لګیا دی لیکن دا کامیابی نه ده سوال پکار دی چې الله فرمای قد افلح من تزکا کامیاب هغه سړی دی چې ځان بچ کو د شرک نه ځان بچ کو د ګناه نه دا کامیاب دی ځکه هر سړی کامیابی دنیوي څیزونو کې ګڼي نو پکار دا چې سړی دا سوچو کی اول ذهن کې سوال راځي خلک وایي چې مال باندې به کامیاب شم لیکن په مال کې کامیابی نشته رونو ځکه ډیر مالدار ډیر سرمایه‌دار هغه د دنیا نه داسې تللی دي چې د جړا مقام دی په قارون سره مال لګو ګډیرو قارون سره د مال کمی نو قرآن د قارون مال ذکر کوي الله فرمایي وآتیناه من الکنوز ما وته د دنیا خزانه ورکړې پته لګي چې مال ورکون کې الله دی مالدار دی چې مال ورکړې دی نو په د باندې امتحان دی اور غریب دی چې مال نه دی ورکړې د غریبې د وجې په د امتحان دی نو الله د قارون باره کې وایي وآتیناه من الکنوز ما ورته خزانه ورکړې وي ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة د قارون د خزانو چابیانې دې د پاره ځان له عمله مقرر وه هغې به د قارون د مال چابیانې ګرځولې دومره مال ورته رب العالمین د امتحان دپاره ورکړی لیکن چې کله د مسئلې خبره راله او د سیدنا موسی علیه السلام د توحید د بیان د مسئلې نه انکار وکړو او د زکات مطالبه ته وشوه وایي ستاسو رب زموږ مالونو ته محتاج شو او کله د توحید دشمني شروع کړه نو هغه قارون دی مال خو دومره دی چې چابیانی یو مستقل عمله ګرځي نوکرانی چابیانو لساتلی دی الله فرمای فخسفنا به وبداره الارض الله فرمای زمکی ته میوي چې راوینی وا اق قارون دې زمکی راونی او پخکته روان شو
الله فرمایي بیا داسې یو ډله نه وه بیا د قارون پوج کې دا طاقت نه بیا د قارون مال کې دا طاقت نه چې د رب د عذاب نه قارون بچ کړی وی الله فرمایي ما چې راټینګ کو چابیانې او خزانې په سر پرتې وې او په هلاکت ځمکه کې روان شو او تمام عالم او دنیا ته دا وښوله چې اے خلقو کامیابی په مال کې نه دا ورنه مال خو قارون سره و که په مال کې کامیابی وا نو قارون نو لوی مالدار بسوکو دا انسانانو تخی اللہ فرمائی ان الانسان لفی خسر یقینا دا عدم اولاد و دا عدم علیہ السلام بچے پا تاوان کرے او ہر یو تاوان کرے کامیابی دار چے الا الذین آمنوا عقید سمکا وعمل الصالحات عمل سم کا بدعات پریگدا وتواصوا بالحق دا حق ملگری شو دا حق بیانو کا وتواصوا بالصبر کا پا حق باندی دی کور اس وزولی شی نو دا صبر بیانو کا حق پرے نگدی دی تو ہی کامیابی نو ہر مسلمان ہر سڑے رونن لگیا دے کامیابی گوری لیکن دا قارون واقعہ دا دے خبر درس ورکی چھے اے انسانا کامیابی کو دے پا مال کے ندا کامیابی دا رب پر رضا کے دا ربو پی جنا دغرنگی کل کل سڑے ہوئی یارا کامیابی با بادشاہے کی اللہ رب العالمین تاریخ پا ذریعہ باندے اور دا خپل لاریب کتاب پا ذریعہ باندے دے امت تویلی دی چھے اے خلقو پا بادشاہے کی چاہ کامیابی نہ دوڑے ورنہ اللہ بطور امتحان دا مصر یو نجس یو غلام سڑی تا بادشاہی ورکڑا چھے فرعون وطوئی یا خو بے صرف خٹکی خرسول یا خو شکمارو پپٹو لارو بے دا خلقو نجیبو نوال یا اللہ پہ مزے ورسس کو دا بادشاہ تخت ہے خیجو ڈنڈماری شوروکڑا دا ہر غریب پا مخ باندے دا فرعون دا سپیڑو چاپونا دا ہر کمزوری پا سر باندے او دا ہر کمزوری سڑی مخی تا با فرعون سترگی رہستے رو رو و تا خلقو لائک کول کہ دا ظلم پنو میں اوٹ گختو ہر چاغتا اوٹ ورکاو دا ظلم پنو میں کا آواز کاو ہر سڑی با دا آغا ملگرتیا کولا چاہتے یوزل تا پوسو کڑی وی چا فرعون کڑی وی دے خلقو وی سنگا وقت چی سب میں وینو یار چا بوی چی یار جستا خبر کی دویمہ خبر نہ چلی گی دے خلقو فرعون کلم یاد ساتے دا حلاقی دا علاقی ہر بدماش ہر ڈنڈمار ہر ظالم حکمران لاس دا غشات دے عوام لاس دے بہرحال فرعون پا نشا کی راتو رو رو سٹیج تا وخطو چه شاته ټول مصر ولیدو چه زما خبر منی ما تا لائک کئی نو اعلانو کو انا ربکم الاعلا اے خلق دستاس لوی رب زیم روی حاجت روا زیم لوی پالون کے مزیم سجدہ چی کوئے ما تبا کوئے فریاد چی کوئے ما تبا کوئے جڑا چی کوئے ما تبا کوئے رب العالمین دیر حد پورے مزے پریدی خو کلا چی در رب توحید باندے عملہ اکڑا بیا رب العالمین سزام دا سے ورکی چی دنیا منی چی آغازات سر شریک نشتا دو فرعون پا دی خبر 100% اطمینانو چی زما توڑ نشتا و زما مخلصوک نشی رات لے اللہ دا آغا پا کور کی آغا غریب موسیٰ علیہ السلام ادراؤ اور رب العالمین وتوئی ورش فرعون تا فقولا له قولا لینا اے موسیٰ پا نرم انداز اول پویا کا اللہ نغواری خچ زما پش زما دا توحید مقابلہ کے دے یو سڑے دے شرک پنوم زما مقابلے تو ادری گی دا رب نغواری لیکن پسڑی شیطان دم رسول شی چھ دے شرک دروازے تے ادری زکا دا فرعون نلوئے ظالم نشتا دا موسیٰ علیہ السلام عمر لوئے طاقت پا دا وقت کی چا سرنو زکا چھ رب مل گرے ہو بیام اللہ و تفرمائی فقولا له قولا لینا اے موسیٰ و حارونا
نرمې نرمې خبرې ورته وکړې چې سبا دا وایي نه چې ما کې زور و خلکو سختی کوله ما ځکه نه منله. موسی علیہ السلام ورته وایي ای فرعون رب را لېږلی یم سمنې د دې مشرق او د مغرب او د دې کائنات رب څوک دی؟ فرعون غلی شو او پوه شو چې دا سړی هوښیار دی په دې معاشره کې. نو فوراً ورته وایي هغه نه چې سړی دې په سوک وجلی و، هغه خو نه چې زما په ډوډو لوی شوی. هوښیار سړی د اختلاف ځای له توجه نه ورکوي. دم فرعون دی د سیاست په تخ ناست دی، خو هغه موسی علیہ السلام دی د رب العالمین په وحی لګیا دی. هغه ورته وایي فعلتها اذا انکار نکوم خو وکنت من قبله لمن الضالین، زه د ناخبره نه وم د انجام په خپل سوک. ما ته څه پته وه چې د ټولو مرساګه دال خوړلی دي په یو سوک به د نه ساوځي او سوک مې ورکړی او بس سړي لتې وټکولې. خو اوس هغه مسله کې نه یم راغلی، اوس دې مسئلې له راغلی یم چې رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. رب د مشرق او د مغرب یو الله دی. نو رب خو هغه ځان ته وایي که نه؟ نو د رب معنی موسی علیہ السلام څه کوي؟ فاتخذه وکیلا، ونیوه دغه رب ذمه دار د ټولو کارونو. صرف رب به دې ته نه وایي ښه چې د الله احسان دی مونږ له چای ډوډۍ راکړي دي او شکر دی د الله احسان دی مونږ له ښه صحت راکړی دی، هغې ته رب وایي. صرف د چای او ډوډۍ مالک ته رب نه وایي. د رب معنی زده که، هغه معنی کومه معنی چې سیدنا موسی علیہ السلام د فرعون جابر مخې ته کړې وه، د الہ معنی ورته وکړه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. اے فرعون د قوم ته دې موایا او تا ته زوام چې فاتخذه وکیلا، هغه ذات کارساز ومنه، هغه ذات د ټولو کارونو ذمہ دار ومنه، هغه ذات شریک نه مني. فرعون تیش کې راغی، خا زما بادشاہی ختمه، فوراً مخالفت شروع کو اور د موسی علیہ السلام د ملګرو متعلق حکم کو و فرعون ذو الاوتاد په دې میخونه ټکواخه شپږ میخه به په ټکوال په لاس باندې هم میخ، نو په یو لاس هم میخ، په بل لاس باندې هم میخ، د خپې په یو تلی هم میخ، په بل تلی هم میخ، چې په سر باندې به میخ ټکواو نو فوراً به د سړي نه ساوته وه. کله چې د بې دینۍ په زور کې انسان راشي بیا ډېر څه کوي. اور ماشوم به راوستو، مور به ولا سملولا، د مور په سینه به ماشوم سمله او سر به ته کټ کو، د مور په سینه باندې به د هغه ماشوم وینې توی شوې. خو هر جابر او هر ظالم ته د الله یو آواز وي، ان الله لا يملي للظالم، الله ظالم ته مهلت ورکي، خو فاذا اخذه لم يفلته، چې رب رونی وي بیا د چاپلار نشي خلاصوله. نو اک فرعون رب العالمین رونی وو، سره د بادشاہه، سره د تخته، سره د ډیر سلطنته، رب العالمین د هغه فرعون د غرقولو فیصله وکړه. نو موسی علیہ السلام په سمندر تیر شو، اک فرعون چې د اوبو منځ کې راټینګ شو، نو حق پیجندل هم وو اور د حق په انداز باندې هم پویو. نو چې کله د رب العالمین د عذاب د کرشمي اثر په اسمان کې ولیدو او د مرګ پرشتي د غضب په انداز کې ولیدي، نو چغې وواله، اور چغې هم داسې چغه وهلې ده چې ډېره تفصیلي والی ده. آمنت برب موسی و هارون، پر رب د موسی او پر رب د هارون می ایمان دی. صرف پر رب باندې ایمان ولې یاد نکو؟ رب خو ځان ته ویلو کنه چې انا ربکم الاعلى، نو یې اسې نه چې الله رب العالمین می په مطلب پوه نه شي وایي چې ګوته کوي، نه نوی ګوته نه کوم، اوریجنل خبره کوم، په هغه رب می ایمان دی کم رب چې د موسی او د هارون رب دی. جبریل امین ورته خټې ور توکړې، الان وقد عصیت من قبل، اغه زوړ په تخت باندې اوازونه دیر شي،
د هر غریب په مخ باندې سپېړې چلول دي هیر شي هغه د بني اسرائیلو د دنیا ماشومان ذبح کول دي هیر شي اوس خو ته د رب سره مخامخ شوې اوس به ستانه خپل طاقت هیر شي اوس به ته خپل پوجونه پرېږدې داسې پوج تا پسې راغلی دی چې یو پوج اوس د هغې مقابله نه شي کولی سای ته وباسو رب العالمین فرمایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا الله فرمایي روح راوړې او دا ګنده بدن ول مردار دی خلکو ته عبرت د پاره پرېږدې خوله یې وازه پاتې شوه رب العالمین د هغه سره د عذاب معامله شروع کړه انسان ته وښوله او د آدم هر بچي ته وښوله چې ای د آدم بچیا که په بادشاهۍ کې کامیابي وي که د بادشاهت په تخت کې کامیابی وي فرعون به د ضلالت په مرګ باندې نه مړ کېدو خو ای انسانه د کرسۍ دپاره اور د بادشاهۍ د امیدونو په نیت باندې چرته د توحید غوند لوی نعمت نه محروم نشي نو الله فرمای ان الانسان لفی خسر تمام انسانان په تاوان کې دي خو الا الذين امنوا چا چې عقیده سم کړه دا خلک د تاوان نه بچته عرض میں دا کو چې مسلمان کله کامیابی په مال کې ګوري نو قارون وته غرق کو چې مسلمان وګورا که مال کې کامیابی وینو قارون بنه غرق کېدو بیا مسلمان دا سوچ کو چې یاره کامیابی به بادشاہت کی الله ورته د فرعون غوند لوی تاریخ خو او تاریخ هم ورته په قرآن کې په خپل ژبه بیان کو چې که په بادشاہۍ کې کامیابی وي فرعون به د ضلالت په مرګ نه مړ کېدو خو اے خلکو کامیابی د الله په پیژنګلو کې کامیابی د په صحیح عمل کې کامیابی د په بیان د حق کې او کامیابی د مصیبت په وخت کې په صبر کولو کې سورۃ العصر کې د کامیابی دا اصول ذکر کړو تغرن کله کله یو سړی دا وایي چې یاره کامیابی په دې کې وي چې سړی زړور شي سړی بادشاہ شي الله فرمایي نمرود بادشاہ هم وو نمرود زړور هم دی ابراهیم علیہ السلام ورته توحید بیان ورمخې ته کو آزانه د بدعتیانو مناظر جوړ کو دلائل شروع کړل فاسد قیاسات ابراهیم علیہ السلام ورته په عام انداز کوي ربي الذي يحيي ويميت زما رب غزاد دي چې ژوندې کول کوي او مړه کول کوي نمرود وته بس دک ستارب دی وی آو ولدا ته وړه مسله ښکاري چې یو سړی د مرګ او د ژوند اختیار لري هغه وی انا اوهي و امید زمړه کول او ژوندې کول کوم یو سړی د پانسه په تخت باندې آی را کوڅ کو بل سم دم غریب سړی روانو هغه ته وی راشه پانسه ته خېجو سای دوبه سیدا د والا مرګ او د والا ژوند ابراهیم علیہ السلام خيار سړی هغه پوه شو چې دا کومه قل دی نو په بل انداز وته د رب العالمین توحید بیانې او ته وی چې زما رب هغه ذات دی چې یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما رب نور د مشرق نه راخېږي په مغرب غورځي ته د مغرب نه راو خېجوا په مشرق غورځوا خلق ناس ته دلیل هم دی ته وی او په کار دار چې عوام دلیل پیژني ویجی مناظره د خود واړو سره دلایل دي تصرخ ر دلایل دواړو سره نه یو سره به قرآن او حدیثي او بل سره به صرف اکابری صرف کتابونه وي صرف جماعت پرستی او تنظیم پرستی پلان کی خوب لیدل او پلان کی رحمت الله علیه کتاب کې دالی کړی دي پر رحمت الله علیه او په مرحوم شاه باندې کار نه کیږي دلیل د قرآن او د حدیث بیان کا کدی عوام او د مولان پابند کړل دي چې دلیل چلیږي صرف د قرآن او د حدیث به چلیږي والله که په یو مسله کې اختلاف وخی او کنه خوبونه دلیل شي خو بیا خو فرقه او خرشا صاحب ټول عمر په اوادزي بیا خو ډیره دنیا شته چې هغه په عوامو لوزي او هغه ډیر څه کوي بهرحال ابراهیم علیہ السلام وته وی زما رب د مشرق ننور راخېږي په مغرب غورځي علما وی د دې نمرود کې دومره عزت راغې چې وی د زړه کې وی چې د تزوامه چې دا د دې طرف نه خو زرا خېجو ما په دې غورځوم ستار عبد د دې غاړه راوخېږي خو ویدای د دې د وجو نه وی چې د نمرود نه مشران خلک هم په دې مجلس کې ناستو غیب او توی چې تا خو د پرتوک کې غل کولو لا یا لا شوم نه وی چې نور د دې غاړه راخته
ابا دنیا راخیجو نو تو خو ویم نه نو وی د دې وجې غږونه کو نو هغه نمرود چې د توحید د لوی داعی ابراهیم علیہ السلام خلاف وکړو اک نمرود الله هلاک کو د ماشو عذاب پر راوستو او یو شل ماشي یو ګډ ماشي هغه د نمرود سپګمې ته وردن نشو او هغه سره دماغ خراب شو اول چې به خلک راتل سجده به ورته کوله بیا به خبرې کولې بیا یو چیتره زوړند کړه سجده پرېږده چې کم سړی راځي اول ما په دې چیتره یو سو گزاره وخی بیا نیغ په دې ور باندې وځي په هغه حال کې الله مړ کو دنیا ته وخوله چې بادشاہت کې که کامیابی وي چالاکتوب کې که کامیابی وي نمرود به کامیاب شوی وي خو د چا مرګ چې د چیترو په وهلو باندې راشي دا قرآن تاریخ خوله د انسان ته چې انسان دا دلیل دی د دې خبرې په بادشاهۍ او په چالاکۍ نه خلاصېږي چالاکي نه چلېږي بلکې کامیابی دا ده الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات عقیده سمه کا او عمل سم کا بیا د ځنې انسانانو په ذهن کې برازي چې یاره کېدی شي په اعلی نسب باندې مونږ خلاص شو دا نسب هم یو ډېر لوی د غرور سیز دی ډېر خلک وایي یاره مونږ هم یاګان یو جي یاره چې مونږ سیدان یو جي یاره چې دا مشهور خاندان دی د دې خیره ډېره زر لګي شاباش د دې چې خیره ډېره زر قبلیږي یاره چې دی سره به نه چېړی ګوره دی چې چاته بد کتلی دی هغه په پیړو غرق شوی دی نو خاندان هیڅ شی نه دی خو بهر حال که په خاندان کامیابي وي ابو لهب وړوکی سړی و د خاندان په اعتبار عبدالمطلب بچے اور د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوږ ترو د رشتے په اعتبار لیکن د محمد مصطفیٰ مخالفت ته کار ویلو تاریخ والا لیکي د ظلمجاز په بازار کې د الله حبیب روان دی او خلکو ته وایي چې اے خلقو دا لات منات غزا او هبل ته او دې بوتانو ته او دې قبرونو ته چغې وهل به ستاسو د جهنم د تلو سبب وګرځي دا کارونه پرېږدئ وایي دې دا خبره کوي د شاته نه یو سړی دی پې پکاڼي ګزار هم کوي خلکو ته وایي چې د مغزو دا کار ټیک نه دی نو یا کس وی چې ما تاسو کو چې دا مخ کې څوک دی دا رستو څوک دی وی خلک وی دا مخ کې چې دی دا چې کم سړی په پکاڼي گزار کوي او د بدن نه ویني بهیږي دا غنوي خبره چې کوي محمد علیه السلام چې ځان ته وی او خلک پاغه باندې ایمان وروړي دا رسول الله دی وی چې دا شاته نه به گزار کیږي دا څوک دی وی دا د دې لات منات غزا او حبل د ټولو زیارتونو لوی منجور دی دا ابو لهب دی دا د خپل تر دی خو مسله کې د خلاف دی ځکه پیدا کانو گزارونه کیږي دا سے مخالفت کول او د الله حبیب چې کله د حجاز پس مکه باندې د الله د توحید आवाज وکړو لومبه ابو لهب هغه سړی دی چې کله محمد مصطفی مسله بیان کړه دومره صداقت سره پاک وخت تیر کړو دومره خیسته ځواني تیر کړو دومره بيداغ ځواني محمد مصطفی تیر کړو چې هغه سرتیز خلکو ته توحید وي اغي بیا هم غږونه کو دا تر د اوس پاسې دو او دیوتوی تبا لک یا محمد سائر اليوم الهذا جماعتنا استاد دوار لاس حلاک شي او مات شي العیاذ بالله دې مسلې لپاره دې مونږ را جمع کړیو د کانو گزار پیړم به دې ابو لهب وکړو د دینه پس په بیا نورو خلکو گزارونه شروع کړل داو د توحید دشمن نو مرگ په الله څنګه راوست دا سه مرگ په راوست بل غټ مصیبت داو چې څنګه رسول الله دعوت چلو د کور تلاړ د زامنو په نکاح کې د پیغمبر علی السلام دولریانه وي فورا یې طلاق ورکو پیغمبر علی السلام د وینو سر کور تلاړو ورپسې دولریانه امراله جبونګه طلاق کړو دا ډیر د صدمه ورځ وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا ډیر د تکلیف ورځ وا اغه ابو لهب دې چې مرګ پر راغو چیچک دانه پر راوختا وجود د دانو ډک شو
اور مړ شو چا 3 ورځو پورې خخاونه چې د بوی نه خلک تنگ شو نو رسۍ پکې واچولې زامن یې په راښکرو د یو دیوال غاړې ته وغورځو دفن یې هم نه کو د لرې نه په کاڼي وویشتل په هغې کې پټ کو الله تباه کو امت ته یې وښودله چې ای خلکو که په نسب کې کامیابي وي که په حسن و جمال کې کامیابي وي ابولهب د اور د شغلې غونده کې تک سور سپین دی د قریشو لوی خاندان لري نوم یې عبدالعزا ایښی دی چې د عزا غلام د لوی پیر مرید دی لیکن چې د توحید مخې ته ودرېدلی دی الله داسې تباه و برباد کړی دی چې نن په قرآن کې هره ورځ مونږ لعنت وایو تبت یدا ابي لهب وتب پیغمبر ته د دواړو لاسو د ماتېدو خبره کړې وه الله فرمایي دواړه لاس ته د ابولهب تباه شي هغه ابولهب دی د کم ابولهب 2 بچو چې د پیغمبر علیه السلام دولیانو ته طلاق ورکو پیغمبر علیه السلام په جړا شو او د جړا په حالت کې د الله حبیب فرمایل اللهم سلط علیه کلبا من کلابک الله د خپلو شرمهانو نه په یو شرمخ مقرر کړ هغه د ابولهب بچې هغه غر ته خشاک لتلی دی قافله د ورسره ډېر خیال یې ساتلی شوی دی د قافلې منځ کې په لار کې شپه راله د قافلې منځ کې سملاستو او په دې خبره یارېدو چې ما ته ډېره غټه خیره شوې ده محمد مصطفی ما ته خیرې کړي دي زه به غر کېږم د احتیاط د وجې خلکو د قافلې منځ کې اوده کو د ځنګل د زمرونه یو خطرناک زمری د شپې په منځ کې را روان دی په ټوله قافله را تیریږي ګډو ته څه نه وایي چیلو ته او بیزو ته څه نه وایي په ټولو خلکو باندې بوی کوي فورا د ابولهب په زوی باندې خوله ږدي او چې کله یې په مرۍ ورته خوله کېښوده یو چغې یې ترې ویسته چغې سره چې قافله را ویښه شوه قافلې وی چغې مه وهئ دا زمری مونږ ته څه نه وایي دا چا را لېږلی دی دا سوچ سمجھ کر راغلی دی دا زمری مجبور دی دته د بره نه اډر شوی دی دا مونږ تاسو نه شو خلاصولی چې زور یې ورکو ساه یې ترې دقسې وباسو مرکنډ نه جدا کو دکه ابولهب دی د هغه ښځه ده د پیغمبر علیه السلام خلاف کې ولاړه ده ام دکه ښځه یې ده دی به د شپې خشاک راړو د ورځې به خشاک راړو او د پیغمبر علیه السلام صحابو ته به لارو کې هغه ازغي اچول یو ورځ هم دکه ښځه ده ام جمیله هغې خشاک راړو ځان ته یې راړو هغېړې په شا لړه د مرۍ نه خفي شوه الله مرداره کړه الله فرمایي وامرأته حمالة الحطب څنګه چې ابولهب تباه دی الله وایي دغسې ښځه هم تباه ده انسانانو ته یې وښوله چې خلقو د نبوت سره متعلق رشتهداري دا د نجات سبب نه جوړیږي د نجات سبب چې دی هغه صحیح عقیده ده اے نوجوانانو اے مشرانو اے د احد خان کلی خلکو په دې مسله ځان مطمئن کې چې حاجت روا صرف یو الله دی په دې باندې ځان مطمئن کې چې مشکل کشا صرف یو الله دی په دې ځان مطمئن کې چاته چې رب اولاد نه ورکوي هغه ته د دنیا یو پیر نشي ورکولی یو تعویزګر نشي ورکولی یو خان نشي ورکولی یو دمګر نشي ورکولی د چا کاروبار چې رب بلاک کی او رب بند کی والله که د مولا یو تعویز هغه کاروبار روان کی تعویز به وي چې زما خیال ساتي تعویز چې اوبو کې واچې ختمیږي که نه ختمیږي هغه تعویز هغه پرزه ځان د اوبو در وستېدو نه نشي بچ کولی مړه تا به د مصیبتونو نه څه بچ کی بچ کوونکی صرف یو الله دی نو عرض مې دا کو چې مال د کامیابۍ لپاره کافي نه دی جایداد د کامیابۍ لپاره کافي نه دی لوی لوی نسبونه د کامیابۍ لپاره کافي نه دي الله دنیا کې اعلان کړی دی په مال باندې دوکه په جایداد باندې دوکه په بینک بیلنس باندې دوکه په ډېر طاقت باندې دوکه په ډېر زور باندې دوکه اعلان ووره دنیا کې اې د ادم بچیا والعصر قسم می دی په زمانه باندې والعصر قسم می دی په وخت د مازیګر باندې ان الانسان لفی خسر انسانان تمام په تاوان کی دی تاوان کی دی تاوان کی دی رب سوک بچ دی الا الذین آمنوا
څوک چې په الله ایمان راوړي یو الله حاجت روا غني یو الله مشکل ګشا غني یو الله ترا مدد شوای یو الله ته داتا وای یو الله فالو کوي د یو الله خبره ته لایق کوي الا الذين امنوا دک د ایمان خاوندان په امن باندې دي دویم وعملوا الصالحات د چا چې عملونه نیک دي شرکیات هم نه کوي بدعات هم نه کوي معصیات هم نه کوي نافرمانه هم نه کوي الله فرمایي دا هم د تاوان نه بچ دي چې بل څوک بچ دي وتواصوا بالحق چا چې شپه ورځ د حق بیان سره کار وي دک خلق په حق دی دک خلق د تاوان نه بچ دی حق دې ته نه وایي چې مړ وشي چې د درېمې خیرات د نه باد نشي حق دې ته نه وایي چې ګورېجي څلوېښتي ورپسې وکړه چې نغدو کې جنت ته لاړ شي حق دې ته نه وایي چې یاره جي ګورې مړی شوی دی خو په قبر کې د سقا تیر نشي دا نوي مولان چې راغلي دي که نه دا صابون پیټې میټې نه مني خو په دې ښه کار کېږي هغه دنیا نه بربنډ تللی دی نو یو سپین کپنې وړی دی په دې صابون به هغه جامې وینځي دیتا حق وتواصوا بالحق حق دیتا ہوئی چھ بیان دا قرآن و دا حدیث دا رسول اللہ علیہ السلام کی وتواصوا بالصبر او کپدی حق باندې دا کلی نوزے تو وجل کیگی نو وتواصوا بالصبر بیا پا دا سی ٹیم کی دا صبر بیان کی پا صبر باندې کلکی اللہ وی دا صدور صفات والا بچ دی او دا دین علاوہ چی دی نو ان الانسان لفی خسر انسانان ټول پتاوان کی دی رب العالمین دے مونگ تاسو دا تاوان نہ بچ کی او اللہ دے مونگ تاسو صحیح دا قرآن و دا حدیث پابند کی رونو دا گیرہ تورا و سپینش و مونگ حقو نہ پیجن دو دا ماشومان و بوډاګان شو مونږ حق نه پیژن مونږ د قرآن او د سنت د رسول الله تابع نه شو پوخا چې یو سړی روانو په لار باندې چا زلوبې کولې زلوبو علم لیدلی دي کنه نو چې زلوبې کولې نو خدا سي کګي کوي نو دی په قطار کې ولاړ دی چې ډېر سات تیر شوی دی د نمبر راغلی دی دی ورته وایي چې ما له 1 کیلو زلوبې راکړه خو غوږ کې ته تپوس وکړي د څومره وخت نه زلوبې کې هغه ورته وایي چې یاره جي زما خو د پلار نیکه کسب دی خو زمام تقریبا 10 کاله وشو چې زلوبې کوم او وایي د نسړي بچی 10 کاله دی وشو او په دې 10 کاله کې تا یو زلوبې نیغه ونه کړه ټولې کږې وږې کې نو زره توامه چې زرګونه کاله وشو مونږ ټول عمر کاږه واږه ګرځو یو ورځ مونږ د قرآن او د سنت په لار نیغ نشو الله دې مونږ په قرآن او په حدیثو باندې نیغ کی او الله دې مونږ کې ضد نه پیدا کی الله دې مونږ کې عنابت او مینه او محبت دې خپل کتاب سره پیدا کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یا رب العالمین سمره خلق راغلی دی قدمونه د نیکه تلو کې واچوا یا رب العالمین سمره خلق دی د دې پزړه کې مختلف حاجات دي د چا پزړه کې چې د شریعت سره